أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 405 وما هذه الحياة الدنيا أنرتا جند دنیا إلا لعب مگر لوبی رسم لوبی ہوئی إلا لعب مگر لوبی دے ولهو او ٹائم پاسنگ دے لہو دا شے چې سره وخت ضایع کوي دے سکے وقت ضایع کوي لهو هغه شی دی چې مقصد یې اسم دی مقصد اسم دی لکه سره ناس هذا تاشا فتكي ماذا لهو لا لهو الحديث وهذا خبري كده ليس مقصد نشتا لهو الحديث او لهو الافعال وقسم دي يوم بمقصد خبري بل بمقصد وقت يقول لا شكار كل حديث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه یو سره په پسب یعنی جدا مسلمان دی چې دې وخت نه ضایع کوي نه به فائدہ خبره کوي نه به فائدہ عمل کوي ये यूजलेस टाक न कही यूजलेस अमल न कही यूजलेस टाक न कही यूजलेस अमल न कही क्योंकि यूजलेस भी दे तो वही सब ला और कुरान करीम की सूरह अल-मोमिनून की अल्लाह ताला का मोमिनान सिफात जिक्र करी सूरह अल-मोमिनून दफ़ा पारे उन बने सूरह थे 368 Page 368. No, 343. 343. No, we have no wrong translation. You are wrong. No, the blue the blue Surah Mu'minun, Mu'min na. Oh, okay. 343. قد افلح المؤمنون يقينا کامیاب شوی دی مؤمنان افلح دا فعل ماضی ده یو شی دن یو شی څه دن چې فیوچر کې سړی یو شی عزم لري موږ ورته مو دن دندی توبه او سبانه برابر حضور ورته دن وصلی الله تعالی هم دلته فعل ماضی استعمال کړ past tense چې this has been decided done چې true believers they are successful قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب شوی دی مؤمنان اوس مؤمنان شو دي هر یو سره دا ولل چې زمانه خو مؤمن دنیا کې بل نشتا نو الله تعالی کرایټیریا چې دا به تاسو هم چې خو مؤمن څوک دی الو وایو سره دا ولل زور دا ولل زمانه خو مؤمن دنیا کې بل نشتا نو خاصه وکړه دې موږ یو سلور ملګری دی یو سلور ملګری نو دا وی او رواج ختم شو هغه به د کلی خان ټاکو سره کو د کلی خان به ټاکا خان به مشر کړی صحیح نو خان مرشد چې خان مرشد نو په یو بل کلی کې غم شو مړ شو نو الله دا کلی یو سړی ولغله و سړی نو هغه ناس ته نو چې هغه تاسو کوم کې ورستاسو د خان څخه چلو شو یعنی خان مرشد تاسو د خان څخه چلو شو سوک خان کی نوې فلانه خو داوا لري چې زین افلانه داوا کوي چې زبا خان کوئی چې بسلور عقل مند راجم شي بیا کومه متفقی نو یو سره وایي چې بسلور عقل مند راجم کیږي نه کومه متفقی چې راخو مؤمن دی اړ یو سره داوا لري الله تعالی وایي دا به ځخه چې خو مؤمن څوک دی الذين تاغكسان ديهم في صلاتهم خاشعون هم في صلاتهم خاشعون چې دې په منځونو خپلو کې عاجزي کوونکي دي چې موږ کوي ډېر عاجزۍ سره الله ته ولاړ دي
ډېر عاجزۍ سره الله ته ولاړ بعضې سړی په مونځ کې هم داسې ولاړ ته وایي دې جرنیلي کوي هلکه مونځ خو د عاجزۍ نښه ده ډېر عاجزۍ سره الله ته ولاړ والذین هم فی صلاتهم خاشعون خشوع داسې شی دی چې راخیږي د زړه نه اثر په بدن ظاهر وي راخیږي زړه یعنې پریټینډ کوي نه یو ویل فیل اټ صحیح ته چې هغه سړي ته ګورې ته به فیل کې چې د دې سړي زړه کې عاجزي ده یعنې دی هسې خودنمایي نه کوي خودنمایي د ده په زړه کې دې ته وایي خشوع دې څه وایي خشوع والذین کسان هم عن اللغو معرضون چې دی د بې مقصده کار نه مخ اړوونکي دي نو لغو دا هغه عمل ده یا هغې خبرې ته وایي چې هغه بې مقصده وي نو لغو او لهو دواړه په یو معنا شو لغو او لهو دواړه په یو معنا شو دا درېمه خبره درېمه خبره سورت یہ سورہ عنکبوت پسے سورہ روم دے اور سورہ روم پسے سورہ لقمان رہا ہے حکم دائی سے سبق دے 412 آیت نمبر 7 اعلان ومن الناس ابعاد خلقنا من عاقد يشتري جدي خريدي اصلي لهو الحديث بهود خبره بمقصد خبره لهو الحديث بهود خبره درو کسی دیتا لهو الحديث صحیح ورطا نو حدیث آیت اصل کے نازل دے یو کافر شان کی داغا نامت نظر ابن حارث د مکی معظمه په الیټ کې نظر ابن حارث خود له شیطان سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اور چنی شدید ترین دشمن و د بداسه کول چې دا بزنسمن نو د سیریا په بازارو کې د دروغ د کیسو د فکشنز کتابونه بډې ملاوي فکشن په دې صحیح متافقانه وي د دروغ کیسې ځان د خود اختراعي کیسه فابریکې کوي صحیح نو دا کتاب نو دا کتابونه راغستل او راوړل به یاره د شپې خلک خپل ډیره کې راغون کړي صحیح نو قواوی مور کوله سبق قواوی مور کوله او کیسه به ورته ویلا وې ما کې محمد کې سفر کې صلی الله علیه وسلم هغه هم کیسه وې هم کیسه وې صحیح الله تعالی ذکر وکړه چې ومن الناس ابعاد خلقنا عاقد يشتري جدي خريدي لا والحديث دا بهوده خبره او سر پر ليضل عن سبيل الله چې گمراه کی خلق د الله د لارې نه بغیر علم او ځکه گمراه کوي چې خلق نه سمجي هغه به علم خلق دي ځکه چې علم ولا سړي دا خلق هغه نشي گمراه کوي او دې د سقوط کوي ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا هذا خدای لاره پورې مسخري کوي خدای لاره پورې مسخري کوي سوره الفرقان پہلا آیت نمبر 30 بیچنے والا 366 آیت نمبر 63 وعباد الرحمن اصل بندگان در رحمان عباد دا جمع دا عبد دا عبد چاہتا ہوئی بندہ دا عبد چاہتا ہوئی بندہ دا او بندہ هذا چاہتا ہوئی چھ دا خپل حص اختیار نہیں his everything is subject to the approval of his master چی ہر شئی دا مولا پہ اختیار منچ ورطا مرئیے ہوئی دا عبد اصل معنی سنا مرئیے تاسو مرئیے لفظ ہوئی سلیو نو عباد الرحمن سلیو سرمنٹس آف اللہ انگریزی کی مجھے ترجمہ کو سلیو سرمنٹس آف یو سرمنٹ یو سلیو سرمنٹ کی سرمنٹ کی سلیو سرمنٹ کی بیر میں فرق ہے سرمنٹ آزاد ہے خود مختار دے کہ غوالستان و قریبہ گئی کہ نہ غوالی
सबूत کار به دې زیبا هر څه له دې دا کار نشي کولای he has to do it دا خپل اختیار نشته صحیح وعباد الرحمن اصل غلامان او مریان الرحمن غدي يمشون على الارض جديكر پزمکه د خدای هونن ډیر عاجز سره هونن معنا عاجز او دیم سنجیدہ هون دیم معنا سنجیدہ بے وقر نہیں بے ٹکاو خلق نہیں لے ہر یو شی په سکون او په اطمینان دی وعباد الرحمن الذين مولا الله تعالی صفات دې خپل بندگان چې بندگان د رحمان هغه دې يمشون على الارض چې دې ګرځي مکمانه او ډیر پاجه دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی شخصیت د خدای مخلوق کې بشته حضرت انس فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پلیټ لار باندې روانو مشاک انما ينحط من سبب نظرونه ودا چې په ځمکه باندې لکه سړی چې د غره نه چلره په څه کوي د عاجزۍ بنیاد نظرونه به کته سره پر عاجزۍ ده پر حول دا د بندګۍ دی صحیح وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا د پیغمبر هیڅ نه د فتوحات ډکه د کامیابو ډکه صحیح د ګریټنس ډکه د ټول لوی فتح د مکه فتح څه شو چې قران کریم ذکر کوي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دغه فتح چې کله وشوه مکه معظمه حضور صلی الله علیه وسلم فتح کړه بیا حضور صلی الله علیه وسلم his pride his تکبر his boasting his rejoicing his بریتانو باندې لاس و وبس نه مثلا حضرت عباس فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دنه درونه داسه قسمه باندې کتو او حضور صلی الله علیه وسلم بالاستغفار مثل استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه والله زبخنا بار والله زبخنا والصب تاسو نه کیږي غلط نه زشه بخښنه غواړي دا بخښنه د عاجزۍ ته دي بخښنه ستړي عثمان چې سره وکي دا ګناه نه کوي خیر دی دا خیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عاجزۍ په بنیاد باندې حضرت ابو بابا وای سلام به وګورئ السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله حضور صلی الله علیه وسلم رایت اپ السلام دې درې استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا عاجزۍ اظهار چې ما څه ډېر کمال نه کړی چې موږ اوس په کوم ډیر کوتاهي خدای زما معافي وغواړي الله زما معافي وغواړي الله زما معافي وغواړي صحیح نو فتح مکه څومره اهم تاریخي واقعه حضور صلی الله علیه وسلم خدای زما معافي وغواړي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه چې کو الله کزما چې عملګرو ډېر الهي تور چې سره زیاتې کړي زما معافي وغواړي دغه حضور صلی الله علیه وسلم صحابه باندې کړی چې موږ باندې حرام ته نه چرته نو احترام ولا شرط نه وجود خبردار چې سره زیاتې ورشي بچا لاس نه چلوي صحیح حضور صلی الله علیه وسلم ورته چې داخله به سرندر کیږي ځکه دې زمونږ مخه نه وي دې زمونږ مخه نه وي چې مقابله سره وکړي لہذا سفر زیاتې مکوي او حضور صلی الله علیه وسلم لشکر یعنی عسكر دا په ګروپو کې تقسیم کړل او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ یو دستور کړ چې در شمال راشه دغه هغه راځي د شمال نه حضور صلی الله علیه وسلم په خپل په یو داسې ځای باندې ناس چې د دستې کتي دغه د نکی مکه معظمه ته او یکه حضور صلی الله علیه وسلم او کتر چې توري چلل شروع شي کوم طرف ته خالد بن ولید نه وته البته شروع شي او توري چلل شروع شو غشي او کتر چې تو میزایل شروع شو دا زمانه میزایل ده صحیح حضور صلی الله علیه وسلم فورا د اسمان ته وکړه اللهم اني بريء اليك مما فعله خالد خدای خالد چې څوک زړه داغي الله تعالی مقایسه ما ورته نه دي ما نه کړل صحیح او صحابه ته وی خالد فورا ما ته حاضر کړ خالد ته ټول حاضر کړي چې داغه ایکسپانشن کړ چې ما نه کړو
अब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला से रावे हां न फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखामत होकर अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ज़ोम की मुआफ़ी वाला अन्ना माने के जन मा जन्नत के इकराम पर दस्ते सर वाला अबू जहल जुए सो अकरमा अवेद तंदा के मायगा बन शुरू होला ऐस मा को अर्ज वाली सो लिहाजा मा दिफा करना मा बिया मरबन तवे की हदफ मोड़े सिर्फ बे पशात है पूरे मन सो गए सिर्फ पशाए थे और खालिद वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए के इब्तिदा ता करे मा बता कर नहीं माफ करे सही मुझे तो वही आजिज़ी وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا بندگان رحمان غدي جدي گرز مکبان عاجز سنا و اذا خاطبهم الجاهلون اگر جدي سنا خبر کئی جاہلان قالوا سلاما نذوي وينطلب السلام. We are looking for peace. We are looking for peace because one has not to be involved with jahil and talk and debate. जाहिर सर वैसा खबर रखे सरटंबा सर वैसा खबर रखे वक्त है बोलने चलेचा हार्ड हेड हो गए हाँ अब सर वैसा आप खबर सवाल की अब खबर हुई ही दो कोशिश गई कोशिश गई मैं गई मैं चोस्ता कलमन सड़े होता है सड़ी सर पुली गेट क्या था शुक्र अब या तो डारे ग्रुप आए जनता फल जान फल स्ट्रेट कराओ तो जान के सर जान दे दे वजह जमन कल्चर के लाशे दे چې سړی کمقل سړی سره په جنگ غشي نو دوه کسان د عقل من برابر دي وای نو ته خدای پیژنې سره تاسو بس دا خبر ورته چې ته دې پیژنې بس سړی ځان ته ملامت شي کوه کی عمر کمقل سړی دا سره ټمبلې وایي سره ما خبر شو الله تعالی فرمایي و اذا خاطبهم الجاهلون وما تاسو ذکر کړو سيف الله خان او سره مراد دواړه وړي گئی چې دا قرآن و سنت رڑا کی دا اخلاقیات سلور شعبی سو شعبی کیریکٹر نوبل کیریکٹر سلور شعبی نمبر 1 سوشل جسٹس یا معاشرتی انصاف دا آغا شید چې هر یو سره په خپل باندې چکی دی nobody has mean enemy to go to a court of law دا غیر لپاره خلک عدالت ته نه دي محکمه ته نه دي هر یو سره معاشره کې خپل باندې پدې چې چا سره زیاته نه کوي د چا دیو راځي دې هغه ته ور کوي د چا په حق باندې وقفه نه کیږي دې ته وایي معاشرتی انصاف سوشل جسٹس اخلاقیات نمبر 2 احسان دا الله مخلوق سره کوآپریشن فزیکل اکنامکل اور ایز دا کیس میں بھی اخلاقیات یو سڑے اگر جاب نشتے تو ورطا ہے تو سبارا شاہ زما یو دوست ہے ہمیں جان اکثر بول شو اکثر کسکار بھی یا با اغسر پیجنی چتال جاب صحیح یو سڑے دے اکنامکلی محتاج غلط نہیں سائٹ صحیح قرض یہ تو وہی احسان ان اللہ یامر بالعدل والاحسان یو سڑے ہو چلے حمید دکان سر یو بابا در کم دے در خندارے در لغمان دے صحیح نو کرج لرس مدے التوی نو حمید دبس در اڑائے پڑے تھے اور یہ کڑے گا صحیح نو کہ وہی جلانے کا پڑا جو تام دتا کیسے میں واہ در صحیح کوئی ابھی ازلا سنا دیا جو سو پیسے ورن وطن کې د هندي شته ده انواري تللی ناره وایي هغه لاره جوړه ته خپل ما ویندار کې د څه کتل بیا د خپل ځای ولاړ سوري ته هغه ته دې چا وراوړي او جوړه ته وراوړي پالا دې آرام بس نو احسان نمبر 3 هغه ته وایي عفو درگذر معافی کول چې اکسیډنټ کی چاره سره جاتے ہو سم ٹائم اٹ ہیپنس یا په وجلت شي یا په اکسیډنټ شي صحیح حادثاتی طور جاتے ہو شر and you know that the person is a man of conscience چې د سړي نه زیاتې پوښ ما خدا اصل ضمیر والا سره دی
सवाल करे दे पैदा कॉन्शियस करी दे लाइफ कॉन्शियस करी सही और तो वैसे नो forgive just forget about that सही उस पता है नहीं कितने टाइम लेके चिरदा से लोग और ये सब तो बस सही yes it will aggravate the situation तो मशे नो ज्यादा खराब की कुछ और तो वैसे सही और उधर गुजर उल्टा मसले कि मैन ऑफ कॉन्शियंस पे मैन ऑफ कॉन्शियंस पे अरे को तरह से बस अगले पारदा का सजा दे रहा है ते बटू नशको फिक्र चिन्हाना दी खर्जिया सब दो हमारा तो मखबरा करा कपड़ा फिजिकल ना अखलाकी कपड़ा अखलाकी पड़ा और भैया طول عمر فيظل الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم اللہ تعالیٰ فرمائی کہ in case of such like person دے بستا ہمیشہ ذکر غلام دے ہمیشہ استاد خیر دے he was supposed to retaliate but he didn't and he forgot about that دے ہمیشہ استاد خیر غلامی دے کلم تاثر خبر سختینا صحیح واقع ادھر گزر نمبر 7 सरटम्बी सरटम्बी अभी पर्दार अखलाकिया तो दा असल ले सूरह फुरकान वाला आयत वैसा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलाम दलता हूँ लोगों को कम्युनिटी की गुजरे का सांदा सीरी क्या सरटम्बी ऐसी हमारा तो मसले तब कुछ की दौर तो मसलम न है सही तो मसलम न है दौर तो तनिष्ठ सही नको से सारे नाश्तारा वाले और गनास की नागब वाकई हुई फरीजान तो तासर भी उस्ताद में सबक हुआ है ना उन्हें रूल चले रहे जो करते तपोसो कर खाल को मशवर और मात पा रही जन पूरे मसला लगे जाकर तो सिचुएशन में बाकी न थोड़े सर डांबले ते पेजन न ते पेजन मौत न खगड़ेला नसर तंबता न खाओगे ना असर आर्गुमेंट्स न किए असर बहस न के लेकिन आप बहस के अगर बहस यो टाइम वेस्टिंग है और या मुमकिन न के यो बदलाव कर सके तो क्या कमा अवसर है वैसा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलाम यो कसदे अगर तस्म न तारा कौन से तल्लुल मुला का लेकिन तो खुद रोल मुला ने सही आप लोग मुला करे पर كذا بدي اشرك كذا قبل ولا الدنيا عظيم عالم شغلت ابو سلامات من العمال الله بس كده ده افغانستان جهاد روان انا قد اقبل فيش كده اللي ودا مسجد محمد خان کې بیان کو هغه په پاکستان کې جهاد کانفرنس کې صحیح نه دا یعنی خلک به انسپایر کولی شي هیلپ کوي سپورټ کوي فلانه دي صحیح نو په جهاد میں بیان کوي بیان نه بعد یو اکار به ماته وی چې مناسب لما وی خبران د خدای خوشاله نظام کارم چې یو سړي باندې خبر اثر راځي چې ګوډه په خپل ټول له بعد د خبرو په اثر نو به دې په څه نه کوي مناسب ته چې جهاد نه کړي چې جهاد پر دې په دې بیان کړ او چې د جهاد نه کړي شاید چې دا غیر اراده صحیح و د تاسو کولو خو ما وی کړه سره په ما باندې تنګ کړی په ما سره یې ما سره پورې کړی به ما ته وی چې څه د جهاد نه کړي به ما هغه سوال هم په دوه ورته ما یې ستلې به دې چې نه ځو نه کړي نه ما په تر ځل کوم چې د غیرتی ملاقات لري وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ أَكَلَ جَدُوِ صَدَى مخاطبہ کئی ایڈریس کئی دوی جاہلان قالوا دوی وی سلاما we are looking for peace منگا دا امن طرفداری جنگ کا بنا سمے نشتا ہوتا سر خبر کو بیخی جنگ دے والذین آکسان یبیتونا کہ دیشبتی رئی لربیم دا پروردگار مخطا سجدن سجدکون کی وقیاما اولا رباندے یعنی دشبی لگیائی بندگی گئی سجدے گئی خدای اولاڑی
والذین کسان یقولون چدوی ربنا اور رب زمونگا اصرف عنا عذاب جہنم وارو زمون عذاب جہنم یہ من کے بچ گا ان عذابها كان غراما یقینا عذاب دے جہنم دا ډیر شدید او سخت شی غرام یو دا څه ته وایي چې ډسټرکشن کوي غرام معنا چې تباہی کوي انها صار مستقرا ومقاما یقینا دا جہنم دیر بدے دا حیثیت دا جائے قرار دا حیثیت دا جائے اقامت جو بڑے بچے رسٹ گئی نون دیر ناکار شہدے کپکی اسی جن دیا دیر ناکار شہدے یعنی دانے دا مستقل افطومنے دا پارا خدے نہ رسٹ ایریا رچھڑے بچے گھنٹا آرام ساتھ مستقر ومقاما والذین کسان اذا انفقوا چکر دوی خرچ کئی لم یسرفو ننے اسراف کئی دا حد زیادے لکئی ولم یقتروا ان بخل کئی وکان بین ذالک قواما ومزد دے اسراف و دا بخل کی بیلنس سلکوی سلی بیلنس سلکوی مونگا دا بیلنس بخل اقتصادی جوان کی لئے مشکل پیدا کی صحیح بلکہ لائف کے خصوصاً اکنامکل لائف کے منہ بیلنس نہ کی گئی یا خود دا سے بخیلانی دا سے چیز شیر رنگ لگی ایا بیا دا سے مصرفان شو چلے گیا بیا حرام کیوں دا غیر پارے یا بچیٹی کیوں یا بفراٹ کیوں یا بدروق کیوں یا بغلے کیوں یا بسکاؤں اللہ تعالیٰ فرمائی کہ جوان تے بیلنس کا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما قوام مانا اسٹیبلٹی اینڈ بیلنس والذین کسان لا یدعون مع اللہ چدین مشکل دے بالے نبارا آواز نکے اللہ تعالیٰ پر الہا آخر بل مشکل کشاتا ذکر دوی عقیدہ دادا چی مشکل کشائی آواز سوک ہے اللہ کی منصفی سے تاواز کے شیخ عبدالقادر جیلانی تاواز کے والذین لا یدعون مع اللہ الہا ہم مسلمانان جہالت رہتے ہیں سوک لکھے دا اجمیر بابا تاواز پہ تو ہی پنے کہہ رہا ہے زمین کو وطن کی لجا اللہ دو وجہ پیر بابا تاواز چی پیر بابا تب پنے کہہ رہا ہے زمین کو پیر بابا کر رہے اب منیر کی پروت قبر کی اب منیر کی پروت قبر کی ایسا کسی کر رہے مدار سے پیر بابا رات سے اللہ تعالیٰ فرمائی ایمان والا خلق اور اس ویسا شیطان میں پیدا کئی پنے کہہ رہا مدد کی در میٹافیزیکل ورڈ لیکن مطلب ہمیشہ ذکر کرے کہ دو دنیا گانے دی یہ تو فزیکل ورڈ طبیعیاتی اور یوم فوق الطبیعیات سچے میٹا فزیکل میں کوئی میٹا فزیکل ورڈ کی امداد پارا آواز بکے مشکل کشاید پارا آواز بکے حاجت روایت پارا آواز بکے آواز چاہتا اللہ کا فزیکل ورڈ کی اور انسان سب وہ ہمارا لگائی کرا سکر فزیکل ورڈ ہے تپاس باب روان ہے والذین کسان لا یدعون مع اللہ کی آواز نہ گئی اللہ تعالیٰ سر پر اتمیتا پر مشکل کشاتا ولا یقتلون النفس ان قتل آغنس حرم اللہ جی اللہ حرام کرنے قتل داغی الا بالحق مگر شرعی و قانونی جواز حق مانا شرعی او قانونی جواز یعنی مینز چدا گویا ما فوق العدالت قتل شرعا جائز نہ دے ایون دو استاد رو قاتل بھی کم دے بچلتا بوزے محکمی تلے بوزے ولا يزنون ان زنا کرے ومن يفعل ذلك سو کیوں داکار کئی یلقا ساما دیو پیش کئی اسامن دوئے عذاب یضاعف له العذاب ملٹیپلائی کی گی با مینی فولڈ کی گی با کثیر کی گی با ڈبل کی گی با صحیح ددن پارا عذاب اور وزد قیامت ویخلد فی محانا عذاب پاتکی کی دی عذاب کے محانا ذلیل شوے اور رسوا شوے حالتا کوئی عزت نہیں سے پروٹوکول منور کی حالتا مصاب تو ساتھیوں پر اشتراک نہیں دے یو مقبل ہوئی ابر ابرازی ندابر مقبل ہوئی الا من تابا مگر نالسو چرے عمل نباد توبہ ہوگا وآمن ایمان راڑو وعمل عملا صالحا عمل
دیو کا عمل صالح فاولائک دا کسان یبدل اللہ بدلی اللہ تعالی سیئات گناہنا دوی حسنات فنیکوانی وکان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بخون کے اور رحم کے ان کے لئے والذین مرد دیا کہ والذین آکسان لا یشہدون الزور نزور کو بنیادی طور وہی دروغ تھا نو شرک یو دروغ دے حرام کارونه کول بل دروغ دی لا یشهدون الزور نہ شرک کئی نہ بدعملی کئی نہ دروغ وئی نہ بدروغ گواہی کئی اور نہ گنده مجلسوں ته حاضری کی زور ہر هغه شی دی چې کوم د الله او د پیغمبر نافرمانی کیږي او سره کې ناس کی الله او د پیغمبر نافرمانی کیږي او سره کې ناس دی د شراب میں پر روان دي او سره وسوکون د دنیا ژوند عزیز ولیم کو وایي او حکمت صحیح دا عزیز ولی موږ جهنم ته ځي الله دې بچي دا دوستای موږ جهنم ته ځي او قیامت پر الله وایي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا چې د قیامت پر داسې خلک په دې ګوتې بچي سبب خپل ګوتې په کوي یعنی سره هیڅ نشي کولای هیڅ وخت نه بیا څه کوي مولد الله تعالی فرمایي ويوم يعض الظالم على يديه او چغه وي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبيلا کاش د پیغمبر په لار مې تلک کړی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش چې دا فلانه سره زما دوست وي چل تعلق ورسره لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني د خدای د لارې خطا کړم وکانه الشیطان للانسان خذولا دغه دوست دا د انسان لپاره ډېر رسوا کوونکی د دنیا او آخرت یہ کیسے اپنا هذا مولانا شیخ ډېر ښه بهترین دي څه وایي پر جنت ته خیال ده کان جنت یې خپلې چې تا توانې دور باش ازیار بد تا توانې دور باش ازیار بد یار بد بدتر بود ازمار بد مارے بد تنہا ترا پر جازنت یار بد بر جانو پر ایمازنت او چې سورۃ وسرسی د ناکار دوست کو رضام کټ کا چې څومره ته پتو لګی چې خدا په عذاب ځان ته کټ کا نن ورته دوستي ختمه کا تا کوالي مباش از یار بد ولی یار بد بدتر بود از مار بد اوی دا ناکار مار د تور زهریلم د ناکار یار د تور زهریلم مار زیات خطرناک دی نو تور ظاهره ما تر سوګیاري کوي صحیح او هغه کمپیریزن ډېر دی کوي چې مارے پر تنها پورا پرچادن دا ظاهره مار کې اوس چلے صاحب دی واخلي انجام یې د مارے پر دس د دې سړي صاحب observation ورانو ډېر نه فلسفي سره دا څنګه موږ په نظر راځي موږ یې کار نه کوي چې اپلای چې مارے پر تنہا پورا بر جانت یار بر جانو پر ایمازن او ناکار مار خدای مکه کوي چې چلے تر پروف بده والی او ناکار یار کدو چې چلے لومبه بده ایمان وخت کې بده روح واخلي لومبه بده ایمان کوي یا بده مړی لومبه بده ایمان کوي بیا دې مړی وخت سره کیږي الله مدد وکړي او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي الرجل على دین خلیله فلينظر احدكم الى من يخالله د سړي دین او مذهب او هغه کومې چې دوست کومې چې د کمپینین دي نو چې سره دوستي سره شي لومبه you have to know all about him صحیح لومبه سړي کا چې څنګه سره دی لومبه سړي کا چې څنګه سره اوس کا هو وانټډ خلق کې تا پته نشته you are involved as well صحیح ختم د ټیرریست مل صحیح اوس خاصه خبره ده صحیح کنسپټ مې ځان وجه الرجل على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخالل والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو او کله چې دوی اتفاقا کینی کی بهوده کار یا بهوده خبر خوا کی مروا کراما دیر په عزت کې شیزا پکې نه انوال کوي چې کوم ځای بهوده مجلس بهوده خبرې کیږي بهوده عمل رواني مروا کراما دې ډېر با عزت هغه ځای سره تیر شي ځان پکې نه انوال کوي نو واپس پر سبق تراشي
نه کنه دا خو نه دا څنګه کنه چې درمیانه کار دریا تخت بندم کر دئی ایمان دې داسې چې درمیانه کار دریا تخت بندم کر دئی باز می گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش فاضلی شاید دای په خبر کې ایمان حاصل لاره ها کوئی تلاړې وسره په چې نه وي د خپل ګران باندې چرچا سره تعلق نه ساتي نو بیا په شاول الله تعالی عجیب خبره کړل ان الرجل الذي لا يخالط الناس لا يكون حسنا ولا قبيحا یو سړی چې مخلوق سره رابطه نه لري تعلق لري دا متعلق شریعت هیڅ څه نه کوي دا سړی بس سړی نه ځکه چې مخلوق سره خلق کیږي نه نو چې نه خلق کیږي دغه بخو یا بد نه انا چې خلق سره انوال شي خیا بد باندې چې خلق سره معاملاتو کې انوال شي نو پته به لري دا سړی خسرې دی او کله سړی بس نه خلق کیږي نو چې نه کیږي خلق سره دا مطالبه بس په دغه کې دا خسرې ها او کله سړی دی صحیح د موږ شیخ رحمت الله علیه یو بوډا نه تا ځان جوړ به چا ورته بوډا ودی ځای ویسوی می مرسوی دی وی خدای دیو بخشی وی سنگ سڑے ہو سرازوی سنگ سڑے ہو نو بڑای لکا داغی تعریف کو وی بس میرے چالشی ہونا دو چالش بنی ہو وی اگر بس سلے جاڑے ہو مرس ہو گیا لیکن سڑی رہا یا سکول بکتان کیا بد سول بکتان صحیح زمین آپ مسلمانوں سے رحمت اللہ علیہ جدی اور رشتہ دار ناغم صاحب ہوتی دا ژمي موسم چې یخني و نو سهار وخت براوځه نو مفتي رحمت الله علیه نه الله دې ومنو ناغه دا یو کټ ځان تواچو ابس هغه می واغستانو مفتي څخه د دې سلوړ دې نوٹ کړ چې دې په دلته صدر واغسته یې څو ورځې فاصله په دلته شي ډوډۍ پراخه بیا صدر واغسته ناغه ورته وی فلاني ها وته خاصه ټول ورځې ته سکار باندې کې مفتي ته په علاقې خلک سیب وي سیب وی سیبن سوکم سکار نشتم سیبن سوکم وی سکار نشتم مفتیب لگو سوالنا وی گناہ کا وہ قصہ کوا وی گرتے میں سنے بہت کری صحیح سکار ان الرجل الذي لا يخالط الناس لا يكون حسنا ولا قبيحا چې یو سړی چې اصل خلقیږي نه ورته عمر رضی الله تعالی عنہ یو کیس اوریدا څه کوم یو مقدمه اوریدا نو د مدعی نه گواهان طلب کړل وټنسز نو دوه کسان هغه پیش کړ په دې قانون شریعت کې یو شرط تزکیه الشهود څه تزکیه الشهود زموږ په پاکستان کې باندې قانون هغه ته وایي ایویډنس ایکټ څه وایي ایویډنس ایکټ دا یو لکه هغه چینج کړ اسلامي قانون ته قانون شهادت صحیح قانون شهادت کې هغه ته وایي تزکیه الشهود to find out about this witness that what type of person he is اس کا دعوت خدا نے یعنی نہ فارس بانے کو وہی کہ قسم پہ ہوئے قرآن تو قرآن وہ انجیل بانے میں داشت کہتا صحیح لیکن آپ تصور نہیں تھا نچے اسے عدالت سڑے عدالت دے رہا ہے کہ وہی خبر میں تھا بے بشارت آپ کو لئے تک بلا سکتے ہو بس صحیح نو ساتھوا کے وہاں نے پیش کر یہ غلط ہے عمر میں تمام فقن پہ اندر دا غلط کرتا ہوتا معلوم خدا بل سڑے رکھتے عمر کا نو شناختہ نو تمر الى تمام الناس خلقنا تقوسكم وهل يعرفوا منكم احد دا سڑے تاسو پیجنے انڈیپت دنگے پیجنے لوٹا مونگائی جور سو پیجنے نیو سڑی جی آوزے پیجنے ویتے سنگا پیجنے وی آرام مسلم ویزدے بینم ہمیشہ پینزو والا منزنہ کئی زدے بینم ہمیشہ پینزو وقت منزنہ کئی اور تمر الى تمام دیتا پوسنو هل جاورته ددپ همسایه گئی تاسو همسایګي وای نیبرهوډ ددپ نیبرهوډ کې پاتې شوی هغه نه جي وی هل عملته څه بزنس ترانزیکشن کې ورته څه انوالو شوی خرڅلو مستلو وی نه جي وی هل سفرت معه طويلا چرته وې سفر دی ورته کړل دا سفر نه دی ډاون ټاون ته راځي دغه پته نه لکه دغه ځکه چې راځي سفر انډونیشیا ته دی صحیح ډیپ پوز نه راوځي مونږ دونه شکایت نه کول چې عذاب صحیح په کومه سفر کې تکالیف ډیری انتر سړي د پیشنس پته لګي
د سټیبلیټي پته لګي د دې پته لګي چې مرګري لپاره څومره کوآپریټ کوي کنه مرګري لا عذاب دی صحیح مرګري ته کوونه ته کولې هر چا ورته العامته هل سفرت معه طويلا ناغدري ورنا نه جواب ورکړي نه چې په ګاونډي راګم نه پاتې ما سره لین دینم نه شوی ما سره ته وګر سفر نه شوی حضرت عمر رضی الله عنه ته پیغام لا تعرف دې بیا نه پیژني انما الرجل يعرف بالمعاملات لا بالصلوات سړی په منځونو نشي پیژندلی په معاملات پیژندلی شي ځکه د یو سړي د موږ د بل سړي د موږ ما سره تعلق دی دا خو د خپل ذاتي ذمہداري ده ما سره تعلق دی چې ما باندې څه شی خرڅ کړو یو تګل صحیح ما څه شی خرڅ کړو وی تګل صحیح نو کړی راځه صحیح دروغ راته وي خیانت سره وکړو انما الرجل يعرف او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قیامت پر ورځ باندې مفلس سره هغه انسالمنت دلته ورته بانکرپټ وایي موږ قانون کې ورته انسالمنت وایي انسالمنت شریعت کې ورته مفلس وایي چې مفلس هغه سره دی چې مونږونه هم ډېر کول حجونه کول عمره کول صدقات کول روزي نیولې منډه باندې او تسبیح باندې او 14 15 16 روزي نیولې صحیح خو په معاملاتو کې ډېر ګډوډ سره و خلکو سره افراط کو دوکې کوله فیک شي نه اخوره پکول پیغمبر علیه السلام فرمایي د دې نکاح واغستې شي او پرېم شو ورکول شي د نکاح واغستې شي او دعویداران ته ورکی او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي په یو کلی باندې الله تعالی او یا قبول شي منځله به راکړي نه زموږ په پدې چې او یا قبول شي نه وایي او یا قبول شي منځله په صورت فی فلس وی پیسے تا تاسو پیسہ وای پیسہ دته ورته پېنی وای په یو پېنی باندې او یا قبول شي منځونه فین فلیت حسناته کنه کې ختم شي بیا د هغه لایبریټی په دغه باندې راځي شي نو دا کوم ګراوند شي اوکې دا باندې دی به دا پېکې نو دا پېکې دا بل بینک نشته تاسو نه جهنم دی ثم یؤمر فیطرح فی النار بیا خدای حکم کې اوسه بوله جهنم ته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي هر څه لوس کړ بنا ډېر د خیر کارونه کړی او ټول څه لوس وما الحياة وما هذه الحياة الدنيا أنا ذا ژوند دنیا إلا لهو ولعب وقد إلا لهو ولعب مگر دا بے مقصد کارونه دي ولعب الوب دي لهو ولعب لوب دي وإن الدار الآخرة يقينا قول آخرة لهي الحيوان دا دائمی ژوند ندیتا اللہ تعالی لے زکوی چې فار ټایم بینگ انټرټینمنټ شپږ کاله او یا کاله اتیا کاله چلو وای سل کاله نو دا فار ټایم بینگ انټرټینمنٹ دی لیس اٹ ول وینش سون او د قیامت ژوند لا نفع لها دا غیر سکینشتا اللہ تعالی ورته حیوان وان الدار الاخرة لهي الحيوان دا ژوند دی فار ایور دا آخرت ژوند دا ژوند دی فار ایور نه ختمېدونکی دی نو سوره بیوقوف سره وي چې د ریسټ ایریا فکر ورسره وي صحیح او چې کوم ځای او پرمننت ریزایډ کیږي او اوسېږي دا غي ورسره فکر نشته دا سره به کوم کړي کنه چې د پرمننت کور دا ریس کې الله ساتي بلار باندې یو غنټه ریسټ ایریا کې ریسټ کوي بل ته ماربل لګي ټیک ده ریسټ ایریا کې ماربل لګاو خپل ته به ډایمنډ لګاو اته کوم پرمننت ریزیډنس ہے کې څه وایي ایک ډایمنډ لګاو وما هذه الحياة الدنيا نتاجمن الدنيا إلا لهو مگر لهو دي بمصر بهددي ولعب ألوب دي ثم تصوي حضور عليه الصلاة والسلام امام ابو داود رحمة الله عليه هذا امام ابو حنیفه نقل کړي او خپل وایي امام ابو داود چې ما د خپل کتاب سنن ابو داود سنن د حدیث کتاب دی سنن ابي داود د دې دا سنور زره احادیث دا مې د 50,000 اتنټیک احادیثونه سلیکټ کړي او چوز کړي هغه مې انتخاب کړی ورنه 50,000 سنور زره احادیث د 15,000 اتنټیک احادیث نه مې د انتخاب کړی
نه مې کمپایل کړي ځکه ټول مې کمپایل کول ټول اتنټیک ټول مې کمپایل کول نشو لہذا د هر چپټر او د هر ټاپک او سبجیکټ لپاره مې کما سره شل حدیث او یو نه نه راځي کما سره لس حدیث او یو نه نه راځي متعلقه چپټر صحیح او فرمایي د خپل شخصي عمل لپاره مې د امام ابو حنیفه 15 منتخب احادیث پر کړی دي شخصي عمل لپاره او هغه دا پرفیکشن د انسانیت کدا 15 احادیث چپټر سو حدیث 15 نو یو حدیث لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه یو سړی ترغی نشي مؤمن کېدی چې د خپل رور لپاره هغه سړی نه خوښي چې کوم خیر ځان نه خوښي هغه شی نه خوښي چې کوم شی ځان نه خوښي نو سړی مؤمن نشي کېدی اوس مثلا یو کار زما څنګه وخت لا په نوم دی آسان هم دی زما ته ډوډۍ ورغله ده صحیح ذوالفقار ما ته تاسو ته د فلانې کار وږي څنګه صحیح دغه کوم څه مونږ کې زګي مرشو ته په تاسو کې صحیح هغه په دې وایي چې درو کوم دې چې کوم دې فرق کوم انا دې په ما باندې اعتماد وکړ نو باندې امر دې اعتماد سره نو سلام تاسو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي المستشار مؤتمن چانه چې مشوره او اډوایس وغوښتل شو هغه په دې اعتماد وکړ ته دې د اعتماد حرام نه کی صحیح او دا صحیح مشوره د طرف نه ورکول دا یو ډیو رائټ کده نور کوي الله وت پوس کوي کده نو as long as he was not asked about that اصل دې په دې باندې نه چې هغه وایي چې ذکر دا فلانه کار دی یا دا فلانه جاب دی یا دا فلانه بزنس دی خله تم دې کې انویسټمنټ وکړه صحیح کاس خو دې وکړو خو مزید د خیر خبره ده خو کاس خو دې نه کوي نو باوند نه او چې هغه ته پوسټ کنه بیا باوند چې دا هغه میرټ او ډی میرټ ورته دواړه هغه شان کوي چې د ایکسپیرینس څنګه نه دې لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه دا نمبر اول نمبر 2 من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه د یو سړي د خو مسلمان کېدو دلیل دا دی چې د نه به مقصد خبره کوي او نه به مقصد کار کوي ته وخت نه ځای کوي یعنی له وخت هغه د خرڅ کوي چې دا هیڅ دنیوي یا اخروی دینی یا دنیوي خیر یا د لپاره یا بل څه لپاره یا بل څه لپاره کني دې به هر منټ متعلق به الله تعالی تاسو کوي چې دا منټ تا کم ځای راکولې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي اغتنم خمسا قبل خمس پنځه شیونه د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه پنځه شیونه د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه یوز کا پراپرلی استعمال کا صحیح طریقې سره نمبر اول حیاتک قبل موتک ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه نو ژوند څه دی په دا منټونه سکندونه دي د دې ژوند جوړیږي یعنی هر سکند غنیمت وګڼه هر منټ غنیمت وګڼه د خیر لپاره استعمال کړه وصحتک قبل مرضک روغ صحت د بیمارانو وړاندې غنیمت وګڼه وشبابک قبل حرمک ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه ځکه بوډاوالي کې ته بیا غواړې چې خیر مې وکړه خو کولای شي پاسېدلی شي څه خیر وکړو صحیح باتروم ته نشي تللی څه به خیر وکړي صحیح چې باتروم ته ځې نو بل دې نیسي بابا ته نه سوچ صحیح اسی پرون ته په قوت کې تا د خیر اراده نه تا هغه وخت ایکسپیکټ کړل دي او شبابک وغناک قبل فقرک مالداري دي د فقر او د خوارانو وړاندې غنیمت وګڼه څه کې پته لګي سبا باندې څه کې پیدا دي یو سره چې مالدار دی او خوارې ور مالدار یکا یک داسې انقلاب راشي وای هی لاس ایوریثینګ وای هی لاس ایوریثینګ اصل نه ضرور دا لږ ژوند په دا لږ کې بل اخر دا څه وکړه چې بل ډېر څه everything is gone in one way or the other something happened in life صحیح نو حضور اسلام فرمایي چې زنده فرشتہ مبایت دا خیر په لار ولګي او بيلزم وفراغك قبل شغلك چې فارغ وخت نه لري هغه خیر نه پاره ولګو مخکې د دې چې انوال
مخکې نه دی چې مشهور شي. او یو بل حدیث کې راځي پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم چې لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس. انسان به د قیامت په ورځ د خدای د مخې نه خوځېدی نشي، حرکت نشي کولی، قدم به نشي اغستی تر څو چې د 50 سیزونو ته خدای تپوس نه کوي. هر انډیویډول د 50 شیانو تپوس وکړي. زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل پیغمبر اسلام دومره مهربان دی چې مونږ ته او کوېسچن پیپر آؤٹ کړی چې دا اوس نو ورته بیا اعتراض نه صحیح چې آؤٹ اف کورس راغلی. آؤٹ اف کورس نه دی، صرف کورس راته نه کوي، سوالونه راته کوي. صحیح مونږ پاکستان کې یو شی ورته وي یو ټیسټ پیپر یو بل یو ټیسټ پیپر ورته وي. یاد دی کنه په دې سره افغانستان کې راځي کوا کنه صحیح دا ماهر پروفیسوران چې صحیح نه هغه مونږ چې کیمستري په دې پیپر کې کوم سوالونه راځي هغه به یو ګټ راځي او د خپل دنیا باندې به یو ګټ راځي. نو مثلا کیمستري پیپر کې په سوالونه لږ راغلي خو هغه تقریبا 15 سوالونه چې دا 15 سوالونه دا سړی کې دې کې بداسي نو واقعي باندې راځي کنه په اړه نو اته باندې راځي نو څنګه فريز میکس ناو ګرځي میکس تاسو راوستي نو اوس پیغمبر اسلام موږ صرف ټیسټ پیپر یا جس پیپر نه راکړي، بس هغه ایکچوال پیپر راکړي دا 15 سوال دې ځان یاد پاتا دا سی ایس ایس ایگزام دی پاکستان کې وته دی سپیریئر سروس ایگزام دی صحیح نو هغه پر د سټوډنټانو غریبانان لګي شپه او ورځ ځان دی ونه کی شپه او ورځ ځان دی ونه کی. نو پاکو دې پیغمبر اسلام 15 سوال وکړ چې دې 15 شینو په هر انډیویډوال نه تاسو کی. نمبر اول عن عمره فيما افناه، دا عمر تپوس بکیږي دا کوم ځای له کوله دي هر سکند او منټ دا کوم ځای خاص کړی. وعن شبابه فيما ابلاه، د ځوانۍ تپوس بکیږي دا قوت کوم ځای له کوله ځوانۍ د قوت اجر په خیر کې له کوله کټول موږ بس لا وړای لا وړای وای هغه وخت ده. نمبر 3 وعن علمه ماذا عمل به، چې د دین په حواله د زده کړو هغه د پریکټس کړي شو چې دین په حواله زده کړو هغه د پریکټس کړي شو عمل یې په کړو. سلورم وعن ماله من ان اكتسب، د مال متعلق تاسو کوي دا په کومه طریقه غټه لیجیټمیټ او الیجیټمیټ. او پنځم وفي ماذا انفق، کمال چې د ګټلې په لافل طریقو لګولې څنګه په لافل دی لګول کله څنګه ست بدلې. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، بهترین اسلام د مسلمان دا دی ترکه ما لا یعنیه چې کوم شی د په فائدہ نه د دنیا یا د آخرت نه کار کې وخت ضایع کوي. یو بل حدیث کې راځي او عربي د سارای سره یا د غر سره صحیح دا ډېر سمپل خلک دي. اوس ورته ما په خیال نه څنګه انا جاره اوسې او خو دا ډېر سمپل خلک د دوی خبره او بس خبره اوس هغه هم بل ډېر چلول ورشي ډېر ورته مونږ ورته راځي مستر وای په دې خپل څه شرط را دام ذکر او خپل ولا شرط دام ذکر کني علامه ورته فطرت کے مقاصد کے کرتا ہے نگہبانی. علامه ورته خوشاله ویل چې فطرت کے مقاصد کے کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سارا یا مرد کوهستانی. هغه د فطرت د مقصودونو نگرانی او نگہبانی کې په قسمه خلک یا صحرایی سړی یا کوهستاني سړی، یعنی معنا دا ډېر نیچرل خلک دي. اوس هغه نیچرل نه هغه آرټیفیشل شو. ټي وی ال تم رسیدلې کنه رسیدلې ټلیفون خدا کې عذاب ته خدای بندا بیګا ما سره یو ملګری د کوټه خبره کوله په پسند باندې دا کار هغه ختمي کیده ما ویل دا خلکو نه بندولې شوې
نه دا یو کمپنی راوته 15 منټه په ټول دنیا سره خدای کیږي 100 روپਏ 100 روپਏ پاو کم $2 یعنی دوم دی پورا صحیح نه سلول فون خو ختمه ده تلفله زمونږه هغه ځای کې دا کومر مرګري دي تاسو ته دې تاسو نه ځان ټول دا کومر والا دی کنه ابو بیان ساتي او څه ورته دا صحیح پوښتنه ده Siapa kan boy? Nama pundera mudo je jauh sana amu. Ada terkejut. Dah katakan kerana dah kabar apa? Tapi yo perengera, Anggris. Dah dia Khan dah kan ada Ismail Khan. Dia Syiah di Malaysia. Dalam Muharram dia show. Pada bazar kita ini matam. Sebab mereka kita Syiah. Kalau zaragan, ayah matam ke? Zanda baik. ها نارو په بازار کې ماتم کول نه دا بو می غریبان نو ځان د بیس هغه نه چې تاسو کوي دا سره دی نه هغه ورته دا وی حضرت حسین شهید شوی هغه قتل شوی دی دا چا قتل کړی دی دا یزید دا کله دا د سوکاله نه هغه ډیر انسان دی او معصومیت سره تاسو لديك خبر مصورة المكان بس ملاحان بالمكان أو خبر مشكل هي لا تولي ايديس کی قدرت فقط ظاهر دي كده خلقنا عليك بالبدين شرع غير خلقنا الله اكبر الله اكبر صار وده طبعا اقول طبعا والجار بالغير اقول I know that هذا مش معقول انا رأيت كبيرت رأيت الله ما وقت هذا I know that why they are shouting ये ना तो यूनिवर्सल ट्रुथ है नदी डिक्लेयर को रसूल रोते हैं अल्लाह ये आरामी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तराले और दावदियान और सारा मावे सिंपल अप्रोच को पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसनी भी खैर या रसूल अल्लाह ما تصل خير خبر وكن بس راغ सारा ذكر هذا पैगंबर अलैहिस्सलाम في औसनी بخير और अल्लाह पैगंबर ما تصل خير خبر وكن और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर क्या तदाई को मिजाज खबर वكن من دميد أقول تنقل لأوصني بخير ما تيسر خير خبرك أوكا فما نفهم يو عجيب شخصيت ثم ذي عظيم شخصيت بادشاہ براغ اغسر بد بادشاہ پانداز دگیاو یو فارمر براغ اغسر بد بزگر پہ حیثیت لگیاو صحیح یو چوپان براغ اغسر بد چروہا پہ حیثیت لگیاو عجیب انسان اللہ تعالیٰ پیدا کرا صحیح اور ہر یو چاہتا ہے دعوت اپروچ مطابق خبر کو رہا ہے هذا ذلك الغرض تبص كم جيت كذا الناس يجيب خبر كذا يجيب الفاظ هو شيرمون وليقبل لغات بشكل كثير مون تخبطنا تابع شكل كلنا دي غير من فانا استاذ نه کتل دا جبه تا کوم ځای ته کړی دا فاته کوم ځای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ادبني ربي واحسن تعذيبي ز الله کلچر کړي ایجوکیټ کړي او زما داسې کلچر او ایجوکیشن را کړی چې د مقابله نه یو واقعي نه کی دنیا کې د قران مخالف لګ دي ګډیر ادا اوس په داسې کې د سوکار راشي چې مقابله وکړي ادبني ربي فاحسن تعذيبي حضور صلی الله علیه وسلم دا بس حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سنت یو سارای ورته حضور صلی الله علیه وسلم ورته خیر خبر وکړه او تاسو سارای سره یې روان څه دا نو دا دوی دا متیا شروع جمعه مسجد والصحابه شو قالوا صحابه ما بابا پیغمبر صلی الله علیه وسلم كانوا تظلمون خاموش leave him alone with his business page car flash now the car flash zanota پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا اخوه ومن دي تمام مسجد وای
دی مسجد کې موږ د الله عبادت د دې الله د عبادت ځای ته موږ پاک شو سره هم نشو باندې دا د ګندګۍ ځای نه دی دا د پاک ساتي خو یې خځې ما نه پته خځې ما ته پته نه وه صحیح دا که سیف الله خان په برابر چې موږ څه خلاصولو دا به کار شو یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مار ذکر وکړ چې کله یو سړی پرشو تاسو وایو اتروشه موږ ورته دا ورته کوي څو په پرنجي وایي صحیح نو چې ترشه او دا الحمدلله الله والله سنه کوي او چې چا واره دا وایي ورته يرحمک الله وایي نو لسنه کوي ته ملوي او چې دې بیا غي ته وایي چې يهديكم الله ويغفر لكم خدای تاسو کوي چې الله تاسو ته مغفرت کوي چې ما برحم کله نه له نور لسنه کوي صحیح اصول آسان کار بس کریڈٹ سے رہتی آٹومیٹکلی کریڈٹ الحمدللہ فور ٹائم ملے 2 سیکنڈ اصول نے کہنے آواز تھی لس نے کہنا تو آپ اصول بھی چکہ چاہ الحمدللہ 10 ڈالر بہت ملے ہوئے کہ 2 سیکنڈ کی بس قرآن خان 10 ڈالر الحمدللہ ہوئے اور ادھر میں ملٹیپلائی کی ٹائم سرا کہ 15 ہے 150 سو اینی ہاؤ تو یہ صحابی نے مالک ابن حکم دا بن عمل رضی اللہ تعالی عنہ هغه موږ په دې نیکو باندې او حسناتو باندې په دې ګریډ باندې دومره کیوریس او پیغمبر اسلام دومره کیوریس کړو چې دوست چا پیر غوړو چې خدای په یا مال او شراول چې الحمدلله و ملس نه کای پیدا کړی یا بل چا راوړل چې خدای رحمک الله او ګریډ نه جوړ شي لس نه کای دې اسنا کې چا اچا الکوشه ولکه بلا اذان نمازو پیغمبر اسلام مانځو ورپسې ودی خو زما په دې کې دا د ګریډ جګړه چې دا لس نه کای ډېر آسان وي په دې مانځ کې یو سړي پرنجیو صحیح ایو ما ته په مانځ کې يرحم الله خدای باندې رحم او صحابه کرام هغه ما ته تنبیه وایي راکو چې په مانځ کې خبرې نه کوي او خبرې دي صحیح ما څنګه راځه دې ما ته غوسه راځي ما به ايذ من ظلم ما سوزياته کړه ته پیغمبر په خبره نه مانو ته تاسو نه مې صحابه غوړي شو چې موږ دې یوې خبرې د تقریر شروع وکړه ته بیان کې ګمان لګي وایي کله موږ شو پیغمبر سلام وګورو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله فتحول الینا بوجهه پیغمبر اسلام تاسو موږ طرف ته راوګرځو نو ډېر آرام سره وي من المتکلم فی الصلاه مانځ کې خبرې چا کولې په ما ته پته راځي چې دا شی هم صحیح نه کړی په دریم صف کې ولاړو نو د صف شاته راځي ځکه بعض وخت سره په आवाज کې کنفیوز په څنګه پیس ویني نو په لري نه ودا आवाज ورته دا ویل دی وځي او صحابه هم داسې پاس خلکو کومګه موږ دا دیو موږ یې خبرې نه کوو صحابه ډېر پاکستان کوئی دا کارو نه کو ټول دا پتا چې دې رسول یې خپل تسبیحات سبحان الله سبحان الله ځکه یو تاسو ولي وایو چې ورغوري نه کوله خای چې ګنلا دی نه پیغمبر اسلام له سات بد دی او من متکلم فی الصلاه مانځه کې خبرې چا کولې زړه ګمان کړه شو چې بدریم ځنه وای نماز یې یو شیخ لیکشو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم کہ کله الله تاسو आवाज ورکړي یا پیغمبر आवाज ورکړي فوراً پازیټیو ریسپانس ورکړه پازیټیو ریسپانس ورکړه واعلموا انکم الیه تحشرون که پازیټیو ریسپانس دی ورکړه نو اکاؤنټیبلټی بری کیږي نور کریډټ دی بیره ورکیږي نو دا آیات میں فوراً ذہن کې راغی چې خدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم even though I am not known to him چې ما خبرې کولې خو I am meant here مقصود کوم دې څخه خبرې ما کړې دي نو به زړه مې کلک کړ صحیح او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر ونه یو له ول څه شو ها هغه بچاو څنګه نام به هم لګی صحیح فاضل ایزه انا به بس ځان مې کلک کړ ارا پاسه نو ویرانه مونږه پاته کینا وی ما یې دا خبرې ما کړې
ناروي فولنا دما بخدای قسم ما رأيت معلما مثله قد ما پر ژوند پیغمبر باندې خو استاد نه کتلې فوالله ما قهرني ولا ضربني نخوي ما تسختي وکړه خبرو کې نه ما شقا الا قال لي دير بسمايلي پیسې ما ته وی ان صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس دا خبره مخکې مونږ کی جایز وي ځکه موږ د ټریننګ پروسس په تیریدو دا اوس باندې شوي دي اوس موږ کی خبره کول جایز نه دي اوس موږ کی خبره کول یا ابتداء کوم صحابه خبره کول السلام علیکم السلام څنګه سلام انا کار کړی کنه الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنه او یا کنه استعین دي په جان نه تاسو درې سبق کنه راغلی دې نه صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین شیخ صاحب ته چرته قل هو الله احد الله الصمد ها نه ماته وی ګور دې منځ کې اوس خبره نه ارمه کو چلا هغه ورته سارا یې سره پیغمبر اسلام کې اوسنی د خیر څه د خیر کلمات راته وای پیغمبر اسلام درې جوړې څو جوړې درې جوړې هي عليك بالياس عما في ايدي الناس د بچا پتما مکینا ځان نه سکا کوا عليك بالياس عما في ايدي الناس چې خلکو په زبر کې او لاس کې سدي دا غي پوزیشن کې سدي هغه باندې خپل منسوبې متوړه چې شیرشاه منصوبه جوړي چې یو لوی ډیلرشپ کولاو پیسې د فرشته یو $2,000 را فرشته صحیح لوی ډیلرشپ په $2,000 باندې نه کولاويږي $10,000 براله حاجی عبدالغنی راکړي $15,000 جان راکړي او $10,000 نثار احمد راکړي $10,000 فرنجان راکول شي او سیف الله خان هغه به $1 لک راکړي نو بس همیشه هم دا حساب کوا کیلکولیشن کوا 10 روپۍ ور پیدا راکړي پیغمبر اسلام وایي بس خپل چې د سوره واست خپل منسوبې په خپل جیب کوا په خپل قوت کوا د خپل بساط مطابق کوا څومره قیمتي خبره ده عليك بالياس عما في ايدي الناس او دین ورتوي واياك والطمع فانه فقر حاصل واياك لا لجيكما حرص مکوا غرید مکوا کنه غرید درکې پیدا شو چې په سترګې مړې نشي مليونیر به همیشه وقوان صادی واقعا نقل کړی رحمه الله یو سړی هغه د اکشن د پاره روان تر پر نیلام د پاره روانو نو د خپل ورګرو نه خپل اس تیز بدل چې د اکشن تدوینه نو به ورسمو په کار کړو صحیح چې هغه اساس بلو نو اس پرې نو به هم خپل ماته شو په دې ماته شو خاور کې خړ کړ شیشه راو چې ځان ته ځان نشو کېدل دسه مخاورو کو وینو نو صادیتا دا خبر نه کولې چې گفت چشم خوار دنیا دار گفت چشم خوار دنیا دار آیا قناعت پر کو ندیا خاکی بور یہ سړي ځان ته خپل وې چې دنیا دار دې دا خواهش کوي دا په هیڅ نه مړیږي یا د قبر په خاورو مړیږي یا د خدای ورته قناعت ورکړي خدای ورته قناعت ورکړي دا سجدي را سره دم دې شي خدای دې مهرباني کړی دا گفت چشم خوار دنیا دار یا قناعت ورکونه یا خود انسان اس نیچر دار حدیث کے راضی پیغمبر اسلام فرمائی لو کان لابن آدم وادیان من ذهب کہ انسان دا دو قرون تاسو پرونو وایي سیلابیو کې چې راځي نه لای پای کې دا شکی او کانی ډیر څه پراتی شمارنې ټول کولې شي دنیا دا حضور اسلام فرمایي کہ دا ټول ترانسفارم کې او کنورټ کې ګولډ دا او دا لوی ولې د شګو او په ځای باندې سرو ډکه کې یو انسان ته ورکی لا يحب ان تكون له ثالثه دې بیا آرام نه کوي دې به کوشش کوي چې درې فورم ترانسفارم کړي ولا يبلغ عينه الا التراب د دسترګي سوای د قبر د خاور نه بل څه باندې ډکیږي نه پیغمبر اسلام ته ایاک والطمع فانه فقر حاضر غرید دین ځان بچ ساته کیدا داسې خواري ده چې چره به مور نشي او دین ورته و ایاک والامر الذي يعتذر منه واياك والامر الذي يعتذر منه وقت يا قوما داسې خبره مکوا چې لیکران کوی چې ساري پښیمانه وي داسې کارو مکوا چې لیکران کوی چې ساري حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي before you do it or you say it you must think about that لمذلك سوچو چې بیا رسول الله رسول الله چې ساري ما معاف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن ورزقنا من سماع ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وتوفنا وتوفنا عن النهار صلى الله عليه وسلم